السلام علیکم ملګرو 368 ټارګټ ورکړو استرالیا پاکستان ته پاکستان بچیس کې کنه کمنټ کرا سره خپل رائے ضرور پیش کړئ خو ډیوډ وارنر لچ کله هم چانس ملاو شوی دی هغه بیا خامخا سنچري وهلې دا د پاکستان خلاف د ډیوډ وارنر ډیر ښه ریکارډ دی ډیوډ وارنر او میچل مارش ډیر ښه اننګز کو دا 368 لچ سکور ورسېدو چې کدا 400 له هم رسېدو 400 هم کراس کول شو او چې میډل اډر چې کوم د استرالیا او باټم اینډ چې کوم ټیلندرز التبل سو کوم نه چلے د بیټینګ چا هم نه صرف دی اوپنرانو خو بیټینګ کړی دی او وجه هم دا چې د پاکستان د میس فیلډینګ په وجه باندې دومره ایزی چانس ډیوډ وارنر لا ملو شو اسامه امیر د شاداب په ځای ان شو خو د شاداب غونته پرفارمنس شاداب کچره بیټینګ کې پرفارمنس نه کې بالینګ یو کې بالینګ یو نه کینو فیلډینګ دغه آوټ کلاس فیلډینګ د شاداب نو اسامه امیر لچ نن نومبنه کې چې نومبنه بال د اننګز ورغه کې چې د ډیوډ وارنر چې هغه ول ډراپ ګوډی ریزي کې چې ول ډراپ کو هغه نه پس ډیوډ وارنر د طوفانینګ اننګز کو چې سنچري وهله مکمل سکور کارت ل پسکرین باندې ښکاری وارنر 163 رنونه کړی دي په 124 بالونو باندې جی چې 9 چکې پکې شامل دي او 14 چوکې پکې شامل دي جی په 19 کا پاټا رنز باندې د چانس ملو شوی دی چانس نه پس د دومره هاي سکور کو سره میچل مارش 121 رنونه کړی دي په 108 بالونو باندې نور کبیا کته تاسو د استرالیا بیټینګ وګورئ میکسویل 0 سټیو سمیت 7 21 جوشینګ لسترا لیبوشن 8201 دا د استرالیا بیا ټوټل بیټینګ وجي کچره دا اوپننګ نه وی چلیدلې اوپننګ دا وکټ زر راغلی وی د شاهین افریدي په بال باندې اسامه امیر ډیر ایزی کیچ ډراپ کو د نه علاوه نور هم میس فیلډینګ شوی د کخکته تاسو راشي حارث روف دومره خراب بالینګ نه کو 8 اور 83 رنونه ور کړی دي منم وکټ یې درې اشتري دي خو سکور ډیر زیات ور کړی دی نور که شاهین افریدي تاسو ګورئ د 154 رنونه او 15 وکټ شاهین افریدي اشتري دي خپل بالینګ کړي په اخر کې هم په سٹارټ کې هم لومبني 15 اورونو کې شاهین افریدي 14 رنز ور کړو چې اخرنو 5 اورونو کې سکور شوی دی خو وکټ یې هم اشتري دي حسن علي 8 اور 57 ایکسپنسیو بالر افتخار خبالنګ کړي 8 اور 37 دا خره چې افتخار شته تاسو پارت ټایم بالر استعمالول شي ورنه نور هم دغه حل له حارث روف هم دغه حل له حسن علي دغه حل تاسو له پسکرین باندې ښکاری حسن علي 8 اور 57 حارث روف 8 اور 83 او اسامه امیر 9 اور 82 رنونه د شاداب په ځای چې راغله یو وکټ اشتري دا او 9 اور 82 رنونه ور کړی دی محمد نواز 7 اور 43 وکټ یو هم نشته ټول نه خبالنګ چې کړی دی د اکانومي لحاظ سره هغه افتخار کړی د وکټ لحاظ سره شاهین افریدي کړی دی ورپسې بیا محمد نواز او حارث روف او حسن علي خوسي شرمول کړی دی لومبنی وکټ د استرالیا په 259 رنز باندې پروت راځي په 33 په 34 اور کې پروت راځي نو 34 اورونه وهل 259 رنز کول دا ډیر غټ سکور دی جی اوس ګورو چې پاکستان به چیس کې کنه چون کې پیچ کنډیشن چې کم دی ټوټلی د بیټینګ دی د بیټینګ د لپاره جوړ پیچ دی او خو ایزیلی چیس کېږي هم خو بابر اعظم او رضوان دا دوړ ودرېږي کم از کم 2 کلاړیانو سنچریانې په کار دي څنګه چې وارنر او میچل مارش سنچري وخله د غرنګ د پاکستان د طرف هم د 2 کلاړیانو سنچریانې په کار دي د اپډیټس سکور کارت میچ نه پس په دې باندې کمپلیټ بیا ډسکشن کوو د پاکستان په بیټینګ باندې هم ډیر زیات مننه جی والسلام